الرحمن الرحیم ډیره مهرباني ازبان میډیا والا تاسو دلته راغلي په دې مصروفه وخت کې زموږ دکان نوم مای چویس شوز باجوړ ښار بایپاس روډ باجوړ ښار دی او الحمدلله د خپل وس مطابق کوم ورایټي نه چې دی هغه کوشش هم کړی چې د خلکو لپاره راوړو او هغه هم راوړي دی الحمدلله ماشاءالله بس ګزاره کیږي شکر دی الحمدلله بس پنترو کې زموږ سره ویتنام والی او کراچۍ والا کلارک او کالزا سرویس ډسټریبیوشن دی زموږ سره الحمدلله هغه راسي او ټول امپورټډ ورایټي هم راسي په لوکل پاکستاني چې کوم دا هم راسي او بوټان راسم ټول امپورټډ راسي هم او لوکل هم راسي ټول ورایټي ساتو چې دکان الحمدلله مشهور دی نه دلته هغه سړی راځي چې کوم ګران لري هغه هم دلته راځي چې کوم ارزان لري هغه هم دلته راځي الحمدلله نو ټول ګاګ چې کوم دی دلته راځي او هغوی له بوټان هم ورکو او سپلای هم ورکو سکال چې کوم دی نو 50% وچلې ده 50% بوټان وچلې ده او 50% چې کوم دی نو دا سپلای وچلې ده تسل الله او 400 والے راسي الحمدلله 400 والے راوړو اوریجنل دا 400 نه هغه هم راسي او په دې کې نوې نوې ډیزاین چې کوم دي هغه کوشش کوو چې کوم نوې نوې ډیزاین دي هغه د خلکو لپاره راوړو تسل الله به ریټونه غوسه کال او پروس کال کې تقریبا 600-500 روپے په پی جوړه فرق راغلی دی او دا بس یو ټرند و چلیږي دا کپتان سپلې دا د زرداری ده او دا لکه الان کې اوس سکل دا پنجدار سپلې تاسو ته زه خیمه دا 1962 ډیزاین دی او دا ډېره زیاته وچلېدله دا پنجداري په نوم باندې مشهوره ده الان کې ما راوړې نو خلکو ډېر ښه ریسپانس راکړو بیا مې ښه ډېر راوغوښتې او خلکو ډېر زیات خوښ کړله دې ته پنجداره وایي نو که یو ډیزاین دی الحمدلله زموږ باجوړ کې تاسو ته پته تاسو الله بای چې یو شي ټرینر چلیږي هغه ډېره زیاته چلیږي نو سکال ستاسو خبره ډېره صحیح ده سکال 400 والې ډېرې زیاتې خاصه شولې او په ریټ کې لږ فرق راغلی دغه وجې په خرڅ کې لږ مشکل دی ځکه چې د دې ریټونه په روز کال چلېدل 17-18-2000 پورې او سکال چې کوم دی نو 2000 نه والا 26 درمیان نو هغه ګاګ په زوړ ډېر غواړي او ګرانې شوي 500-600 روپۍ جوړه ګرانه شوي دغه د وجې په خرڅ کې لږ مشکلات دي بهرحال خلک د 400 والې ډېرې زیاته کې عمران خان هم د اربن سول چې یو ډیزاین یې هغه اربن سول پېښور زلمي والے باندې مشهوره ده نو هغه ډېره زیاته چلیږي کپتان هم چلیږي کپتان خپل ګاګي وړل تلي والا نور د اربن سول چې کوم ډیزاین دی هغه ډېره زیاته خپل کوشش کو تحصیل الله بای زمونږ الحمدلله د خپل وس مطابق ګراني او موږ د شپږو ورځې بار سیل لګولی 1000 روپۍ او 800 روپۍ 600 روپۍ بیا 800 روپۍ او 1000 روپۍ بار موږ الحمدلله سیل لګولی نو باقي د غریبانانو دی لکه غریبانانو پکې هم ډېر زیات واغسته کم سے کم 400-450 جوړې الحمدلله هغه بار سیل چې حالانکې په هغه کې ګران ګران بوټانو د 3000-2500-4000 دا چا چې وړي چا لیدلي هغوی ته به مو ښکاره کړله خو زموږ سره یو جوړه وه موږ ټول عمر خبره ګټه کوو په دغه 9 جوړه کې یوه جوړه پاتې شي په هغه کې تاوان نو موږ په 1000 روپۍ 800 روپۍ بار سیل لګولی نن هم کلوز کړو سیل هم نن بند کړو تقریبا 9 ورځې موږ هغه سیل لګولی نو الحمدلله غریبانانو پکې هم ښه ډېر ویوړو او بهرحال پیغام دا دی چې بس ډسکاونټ خپل وس مطابق کوو کوشش کوو چې یاره ګاګ رانه خوشحاله وځي او ګټه مختصر شانته وکړو اکثر زه ګاګ ته وایم چې یاره ډسکاونټ هم داسې وکړو خو لکه ګراني دومره ده چې ګاګ بیا هم مطمئنه نه وځي هغه دا مطلب دی چې دا ریټیل سیوا ولګوو حالانکې هر شی اوس ګنټه په ګنټه چې کوم دی نو ګراني ریټ بدلیږي اختر لپاره پیغام دا دی چې اخرنۍ شپې ورځې دي او کوشش دې وکړي چې خاص کر د موټرسایکل والا چې د شپې روزي مو خو د بازار کې ناست یو که نه نو موټرسایکل والا ډېر زیات احتیاط وکړي ځکه چې مور او پلار او بچي او دا ډېر زیات حادثه نو د هغوی مور او پلار کم سے کم موټرسایکل باندې دې ورځو کې ته پرهیز وکړي او حکومت هم پکار دی په دې ورځو کې چې کوم هغوی خپله دپه د موټرسایکل باندې پابندي ولګي چې بیا هم راوباسي مجبوري نو کوشش دی وکړي چې خپل بچي نه نو د مور او پلار د وروسته سوچ کوي چې یاره زما مور او پلار دی په کور کې او زه به واپس د کور ته راتلل غواړم الله په حکم